ملګرو واده مې راسره کړې وه چې ډي جي ایس پي آر چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغې کې چا ته اشاره وه او په اصل کې د هغوی ټارګټ څوک و دا خبره یې چا ته ورولې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ډېرو خلکو ویل چې د تحریک انصاف خلاف دی او د ترهګرو خلاف دی د افغان طالبانو خلاف دی هندوستان له دړکې ورکړئ دا خو یو معمولي خبره دا خو چې د فوج ترجمان خبرې کوي نو غالبا چې دا ټولې خبرې پکې راځي او د علمي حالاتو مثالونه هم ورکړل دغه شان اعداد و شمار هم وړاندې کړل او یقینا چې د شهیدانو درناوی هم وکړه چې موږ ټول ورته سلام کوو سلوټ کوو زموږ شهیدان دي موږ په ویاړو زموږ ځوانان د روزانه په بنیاد باندې مري او دا په موږ باندې څه ښه نه لګي خو راوړو شو خپلې موضوع ته دوستانو په دغه موضوع کې د ډي جي ایس پي آر مشر دې مار دا خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت موږ سره پوره ملګرتیا نه کوي او هغه دغه لپاره کلیپونه هم وچلوله چې سهیل افریدی څه وایي اسد قیصر څه وایي د یو کس انټرویو یې پکې وچلوله چې په اسمبلی کې خبره کوي چې دا د مدنیاتو جګړه ده او فوج د زمونږ په علاقو کې اپریشن نه کوي دا ټولې خبرې تاسو اورېدلې دي دوباره زه تاسو ته نه کومه خو په اصل کې ډي جي ایس پي آر د ټولو نه زیات سر چې وټاکو نو هغه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت نه وټاکو او وی چې خیبر پښتونخوا حکومت موږ سره لازمه ملګرتیا نه کوي چې موږ خپل ریاستي اهداف ترلاسه کړو چې هغه د پاکستان د قومي سلامتۍ او د پاکستان د بقا او د امنیت سره تعلق لري دوستانو په یو خبره ځان پوه کړئ چې فوج دا غواړي چې په هر ځای کې چې جنگ کوي نو پکار دی چې هغه ګړندې جنگو کې خپل هدفونه ترلاسه کړي کله چې یو جنگ وګود شي نو په هغې کې د ګوریلا یا د ترهګرو خیر وي خو د فوج پکې خیر نه وي فوج دا غواړي چې زر تر زره خپل هدفونه ترلاسه کړي او بیا خپلو بیرکونو ته لاړ شي یا خپلې ډوټو له لاړ شي یا سرحدونو ته لاړ شي یا کو حکومت ولا بله کوم ذمهواري ورکوي نو هغې له دې لاړ شي اوس د خیبر پښتونخوا دا جنگ چې کوم دی نو دا د 2023 او 23 میلادي کال نه را په دې خوا مسلسل دوامداره شوی دی او فوج ډېر زیات انګیج کړی دی د فوج زمونږ ډېر قیمتي کسکر ځوانان په دې کې لاړل شهیدان شو ډېر لوی افسران پکې شهیدان شو سپایان پکې شهیدان شو د هرې عهدې فوجي چې کوم دی نو هغه پکې تقریبا شهادت ورکړی دی او د هغې میندو نه تپوس وکړئ د هغې خویندو نه تپوس وکړئ د چا چې لوڼه تللي دي د چا چې وروڼه تللي دي د چا چې بچي تللي دي نو د هغوی د بچو نه تپوس وکړئ چې په هغوی باندې څه تېرېږي نو داسې اسان کار نه دی دا یو عوامي نېشنل پارټي وه چې سینه په سینه به خلکو له ورتله ترهګرو له به ورتلله ورته رغړوتل به ځان به یې وجه خو د خاورې حفاظت به یې کوو تحریک انصاف کې دوه خبرې دي یو خو د تحریک انصاف حکومت د ترهګرو او ټوپکوالو وسلوالې ډلې چې کومې دي هغوی سره یو زوړ تړون لري مینه ورسره لري د 2011 میلادي کال نه دېخوا که موږ وګورو هغوی له کله یې په پېښور کې دفتر ورکوو بیا د هغوی مدرسې له په کروڑونو روپۍ هم ورکړي دي د پرویز خټک په وخت کې بیا محمود خان هم ورکړي دي بیا الیمین ګنډاپور هم دا خبرې کړي دي چې زه خو په خپله ترهګرو نه تنګ یم او زه چې د خپل پټي نه فصل اوچتوم نو طالبانو له قلنګ ورکوم نو چې یو وزیر اعلی طالبانو له قلنګ ورکوي تاسو سوچ وکړئ چې د هغه به څه حیثیت وي او هغه به د صوبې د نورو خلکو څه حفاظت وکړي په اصل کې که ستاسو خیال کړي پر تحریک انصاف باندې تر اوسه پورې ترهګرو څه غرضي حمله نه ده کړې حملې که شوي دي نو په ANP شوي دي په قومي وطن پارټۍ شوي دي په مسلم لیگ نون شوي دي په پیپل پارټۍ شوي دي جمعیت علماء اسلام باندې شوي دي زموږ په فوج باندې شوي دي زموږ په پولیس باندې شوي دي زموږ په علماء کرامو شوي دي زموږ په صحافیانو شوي دي موږ ته اوس هم دړکې میلاویږي زمونږ په عامو خلکو شوي دي تاجرانو شوي دي عام خلک پکې مړه شوي دي خو د تحریک انصاف داسې یو لیډر داسې یو عهدهدار داسې یو کس په ماته ونه ښایه چې هغه به ترهګرو په نښه کړي بلکې هغوی په داسې ځای کې جلسې کوي چې نورو پاټو والا ته بیا وایي چې دې ځای کې جلسه مه کوئ ګنې خیر هم نشته او په خپله پکې خو په ارته تاڼه او په ارتو تاڼو باندې جلسې کوي مطلب دا دی چې لکه دوی له سیکیورټي خو همدغه ترهګر به پکې دماکې کوي که نه هغوی ورته وایي چې نه بس تاسو ته موږ څه نه وایو نو خبره ختمه شوه فوج خو یې نه وژني پولیس خو یې نه وژني که نه هغوی خو سره دا کار نه کوي اوس خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حالات خو دغه شانتي دي تاسو ټولو ته معلوم دي
د خیبر پښتونخوا حکومت یو خوا ترهګرو نه یریږي، بل خوا د ریاست نه یریږي، یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی. په دې وجه باندې هغوی څه واضحه پالیسي غوره نه کړه. او دا چې د بې غیرتۍ ژوند تېرول مزم نه کوي. یاره دې نه خو نه حکومت ښه دی او نه سیاست ښه دی او نه داسې ژوند تېرول ښه دی چې یو سړی هر وخت یریږي چې یاره بس وجنې مې وجنې مې وجنې مې وجنې مې. دا داسې حکومت خو په 2014 میلادي کال کې عوامي نسل پارټۍ له هم ورکوه، خو هغوی وایي چې وروره داسې بې اختیار او صرف د پروټوکول حکومت موږ نه لو، موږ له برابر حکومت راکوي نو علي موږ حکومت کوو ګنې نه کوو. نو خبره دا ده دوستانو چې ډي جي آی اس پی آر چې د 2-3 پریس کانفرنس وکړه او هغه کوم مشکلات بیان کړه چې یاره موږ ته په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ختمولو کې کم مشکلات دي، نو په هغې کې د ټولو نه غټ خنډ چې کوم دی هغه صوبایي حکومت دی. اوس صوبایي حکومت فوج نه ختمولی شي، نه بدلولی شي او نه پکې څه کار لرلی شي. هغوی صرف په وفاقي حکومت ته په اشارو کې په کنایو کې صرف خپل شکایات رسولی شي. د خیبر پښتونخوا حکومت که ختمیږي یا گورنر راج لګي یا ایمرجنسي لګي نو هغه د وفاقي حکومت کار دی. وفاقي کابینه به د هغې منظوري ورکوي، وزیر اعظم به بیا د هغې سمري د پاکستان د ملک صدر آصف علي زرداري ته لیږي، هغه به منظوري ورکوي. د 2 میاشتو لپاره ایمرجنسي لګي، بیا هغه زیاتېدی شي تر 6 میاشتو پورې غځېدی شي او بیا که وفاقي حکومت ضروري ګڼي نو بیا به د دې لپاره آئیني ترمیم کوي چې یاره د ایمرجنسي موده دې زیاته شي. اوس زمونږ چې کوم وفاقي حکومت کې کومې پارټۍ دي، پیپل پارټۍ ده، مسلم لیگ نون دی، ام کیو ام دی، دغه شان نورې پارټۍ هم شته. د دې نه علاوه د پارلمان نه بار هم ځینې ګوندونه شته لکه عوامي نسل پارټي شوه، قومي وطن پارټي شوه، دغه شان نور هم پارټۍ شته. هغوی سیاسي ریسک نشي اخیستی، هغوی بولډالي فیصلې نشي کولی. لکه دا مهال تاسو وګورئ نو په هندوستان کې تقریبا په 4 صوبو کې گورنر راج دی، ایمرجنسي لګېدلی دی، هلته حالات خراب دي، بس وفاقي حکومت ایمرجنسي لګولې ده او چې کله حالات ټیک شي بیا به دې ځای کې حکومت خپل کار شروع کوي. خو پرېږدی چې امنیتي ځواکونه خپل کار وکړي، حالات ټیک کړي، د هغې نه پس بیا خلک راشي او خپل حکومت ته کوي. د پاکستان په وفاقي حکومت کې دغه جس نشته، سنگین او چورلټه فیصلې نشي کولی. افغان طالبان د پاکستان نه ویستله او ترهګري د خیبر پښتونخوا نه د جرړ نه ویستله، دا د پاکستان د امنیتي ادارو 2 اهمې ذموارۍ دي او هغوی وایي چې دا ذموارۍ موږ پوره کوو خو موږ سره څوک ملګرتیا نه کوي. افغان کډوال راغلي دي د خیبر پښتونخوا په لر او بر کې ډېره دي او د خیبر پښتونخوا حکومت هغوی میلمانه کړي دي، سهولتکاري ورسره کوي او د هغوی نه پیسې لي او هغوی ته وایي چې تاسو مزه یعنی که د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وغواړي نو تقریبا چې په 15 ورځو کې دنه د افغان مهاجر په مختلفو سرحدي لارو باندې اړولی شي او افغانستان ته بوتلی شي. د دې نه علاوه که صوبایي حکومت وغواړي چې د زړه د اخلاص امنیتي ځواکونو سره ملګرتیا وکړي نو دا ترهګر دونه مضبوط نه دي چې دوی د یوه میاشت عمر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت مقابله دی وکړي. خو که صوبایي حکومت په دې کې مکمله ملګرتیا وکړه او دا جنګ خپل جنګ وګټه. اوس دې ته وایي سیاسي مجبورۍ. سیاسي مجبورۍ چې کوم دی نو هغه د سیاسي حکومتونه وي. فوج خو نه په سیاسي چارو کې لاس وهلی شي، نه ما تاسو ته ووایي چې حکومت بدلولی شي، نه حکومت راوستی شي، نه ایمرجنسي لګولی شي. دا کار چې کوم دی دا د وفاقي حکومت دی او ډي جي آی اس پی آر چې څو ځله پریس کانفرنس وکړ نو هغوی ته دغه مشکلات په ګوته کړه چې یاره موږ خو ترهګري ختمو خو موږ ته دا مشکلات دي او دا ټول مشکلات موږ ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ته اړخه دي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا ډېرې صوبایي محکمې چې کوم دي هغوی موږ سره تعاون نه کوي او د هغې نه علاوه په بله تعداد کې د 40 لکو په تعداد کې دغه ځای کې افغان کډوال راجمع شوي دي چې هغه د تحریک انصاف په احتجاج کې هم په کار راځي، په جلسه جلوس کې هم په کار راځي او سیډي هم وله کوي او ترهګر ولهم سیډي کوي. نو لهذا دا 2 خبرې چې کوم دي دا علي ختمېدی شي چې وفاقي حکومت ډېرې بولډالي فیصلې وکړي، چورلټه فیصلې وکړي، د سیاسي نتایجو نه بې پروا فیصلې وکړي
او هغوی په خیبر پښتونخوا کې ایمرجنسي ولګوي او په دغه ایمرجنسي کې که هغوی 2 میاشتې په لاس ورغلی او 6 میاشتې په لاس ورغلی نو بیا د یو سرپټول اپریشن وکړي چې په هغې کې عامو خلکو ته تکلیف ونه رسي او دا خیبر پښتونخوا نه د ترهګرو جرړې وباسي. نو په اصل کې دا ټول اشارې او دا ټول انډیکیشنز چې ډي جی آی اس پی آر ورکوي دا وفاقي حکومت له ورکوي چې بھئی دا سیاسي کارونه دي، دا سیاسي خنډونه دي، دا سیاسي خنډونه تاسو زموږ د مخې نه لرې کولی شئ، موږ یې نشو لرې کولی. تاسو دا سیاسي خنډونه زموږ د مخې نه لرې کړئ نو بیا د هغې نه پس موږ نه 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس 6 میاشتې پس تپوس وکړئ چې په خیبر پښتونخوا کې حالات څنګه دي. نو لهذا هماغه خبره به راته بیا وکړمه چې لورې تا ته یې ویمه او انګورې ته یې واوره. اوس زموږ وفاقي حکومت تر کومه پورې د سمجوتو نه کار اخلي او یا د ځان د حالاتو په رحم کرم باندې پرېږدي نو دا هغه زمانه نه ده. په دې کې به سنګینې فیصلې کې چورلټې فیصلې کې او زر تر زره به فیصلې کې علې به نتیجې راوړی او که نه خبره دې اوږده کړه نو بیا پکې ستا ګټه نشته، بیا پکې ستا د دشمنانو ګټه ده.